د الله رب العزت ذات چې دی ډیر زیات انصاف کوونکی دی. الله رب العزت په مسلمان باندې او په انسانانو باندې ظلم نه کوي، خو انسانانو باندې چې کم مشقت راځي او کم تکلیف راځي دا د انسان د خپل ګناهونو په وجه باندې راځي. که نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د انسانو په خپه کې یو ازغې یو غنه لاړه شي دا هم د انسان د خپل ګناهونو په وجه باندې وي. نو موږ او تاسو باندې چې کومو مصیبتونه راځي آفتونه راځي دا زموږ د خپل ګناهونو په وجه باندې راځي، ورنه الله رب العزت ذات چې دی دا په چا باندې ظلم نه کوي. الله رب العزت په خپل بندګانو باندې ډیر زیات مهربانه دی او الله رب العزت ډیر زیات د انصاف خاوند دی. موسی علیه السلام یو پیره الله رب العزت ته وویل چې یا الله ما ته خپل انصاف وښایه چې ستا انصاف کم دی او ته څنګه انصاف کې. الله تعالی ورته وفرمایل چې زما انصاف ګورې ویاو وایي داسې وکړه چې پلانکي ځای ته لاړ شه هلته چینه ده هلته کښېنه. چې کله موسی علیه السلام هغه ځای ته لاړو نو چینه وه او په هغې کې اوبه وي. د موسی علیه السلام ورسره خوا کې یو ونه وه د هغې لاندې کېناستو. په دې کې یو بوډا راغی په اس باندې سور او دغې چینې ته راکوش و په خپله باندې هم د هغې نه اوبه وڅکلي او اس چې کوم و هغه په اس باندې اوبه وڅکلي. و چې کله روانېدو نو په روانېدو کې د ده نه باټوه پرېوتله او په هغې کې پیسې وې او ده ته پته ونه لګېده. دی لاړو. بیا چې کله دا بوډا لاړو نو دغې بوډا نه پس یو ماشوم راغی او هغه ماشوم و د هغه چینې نه چې کله اوبه وڅکلي نو هغه باټوه چې کومه هغه بوډا نه پرېوتې وه هغه یې یوړه ولاړو. بیا دریم نمبر ورپسې یو بل بوډا راغی هغه هم هغه شان وکړلو، اوبه یې په خپله باندې هم وڅکلې او اس باندې هم وڅکلي. خو دا ډومبنی بوډا چې کوم و د چا نه چې باټوه پرېوتې وه ده چې لږ ساعت مزل وکړو نو ده چې کله رایاد شو چې باټوه خو زما نه په جب کې نشته او رایاد شو ورته چې دا به واقعي زما نه هلته پرېوتې وي هغه چینې خواته، ځکه چې هلته زه کوز شوی وم ما اوبه وڅکلې نو یقیني به دا زما نه هلته پرېوتې وي. نو دی د لارې نه راواپس شو خپلې باټوې پسې. چې کله راواپس شو او راغی ګوري چې د چینې خواته یو بل بوډا دی د چینې نه اوبه څکي د اس نه کوز شوی دی. دی چې کله راغی هغې ته وویل چې زما نه دلته باټوه پرېوتې ده. هغه ورته ویل چې ما خو باټوه نه ده لیدلې، ما خو چینې نه اوبه وڅکلې اوبو لپاره زه راکوز شوم ما باټوه نه ده لیدلې. ده ورته ویل چې نه تا اغستې ده ځکه چې زما 15 منټه نه کېږي چې زه د دې ځای نه تللی یم بل څوک راغلي نه دي تا راغستې ده. هغه ورته ویل چې ما نه ده راغستې. ده ورته ویل چې تا راغستې ده. ده سره توره و تورې راوویستله او د هغه بوډا نه سر قلم کو بوډا یې مړ کو. موسی علیه السلام حیران شو چې الله پاکه ستا هغه انصاف دا دی. الله رب العزت ورته وفرمایل چې او موسی زما انصاف دغه دی. خو پوه شوې که نه؟ موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې الله نیمه پوهه دا څنګه انصاف دی؟ نیمه پوهه ستا په انصاف باندې. الله رب العزت ورته وفرمایل چې موسی دا کم کس نه چې باټوه پرېوتله او دا کم ماشوم چې باټوه ویوړه دغې باټوه کې چې څونه پیسې وي دا د دې ماشوم حق و. د دغې ماشومو پلار چې کله وفات کېدلو دا د دغې ماشومانو پیسې وي دغې بوډا سره یې کېښودلې چې کله زه وفات شم زما د بچي راغټ شي دا پیسې به ته دوی ته حواله کړي. خو چې کله د هغوی هغه والد صاحب وفات شو نو دغه بوډا په هغه پیسو باندې منکر شو نو نه یې ورله ورکولي. نو ما یو قسم نه د هغې نه باټوه وغورځول او دغه ماشوم ته مې ورکړله چې دې ته خپل حق پوره په پوره باندې میلاو شي. نو د ماشوم چې کومې پیسې د چینې د خوا نه یوړې دا اصل کې د ده د پلار دا د ماشومانو حق و د دې پلار دې سره ایښې وي او که دغه باټوه دې اوس دې ته نه میلاوېده دغه سړی منکر شوی او نه یې ورله ورکولي نو دا ما د ماشومانو ته د دوی د پلار چې کومو پیسې وي د ماشومانو حق و هغه په یو طریقې سره ما دوی ته حواله کو. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې الله په دې باندې خو پوه شومه خو دا کم کس چې قتل کړو دا څه معامله ده؟ نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې دا کم بوډا چې د قتل کړلو دغې بوډا د دې بوډا پلار وجلی و.
دا کم بوډا چې قتل کړلو چا چې قتل کړلو نو دغه بوډا دا ردی پلار وجلی خو دې ته پته نه ولګېدلی. اوس د هغې په ذریعې باندې ما د ده نه د پلار قصاص واخیستو. نو موسی علیه السلام وویل چې یا الله ته ډېر زیات انصاف کوونکی حاکم یې. نو خبرې مقصد دا دی چې الله رب العزت په بندګانو باندې په چا باندې ظلم نه کوي. انسان په خپله باندې په خپل ځان باندې ظلم کوي د ګناهونو په وجه باندې. الله رب العزت په خپلو بندګانو باندې د اویاو میندو نه زیات خفه کېږي او د اویا میندو نه زیاته مینه الله رب العزت د خپلو بندګانو سره کوي. نو موږ او تاسو باندې چې کوم آفتونه راځي کومې پریشانۍ نه موږ او تاسو باندې راځي بیا الله رب العزت ته فریاد کوو سوالونه کوو نو دا زموږ د خپلو ګناهونو په وجه باندې راځي. الله رب العزت دا په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه دی او الله رب العزت دا په چا باندې ظلم نه کوي.